لسکم 1500 روپیا باندې چې کم دی د میخې کیلو ریټ لګولې دی ورسره په 1500 او 40 روپیا باندې چې کم دی هغه زیاتره خلک وی قرباني کیږي خو لکه په دې باندې قرباني د سره کیږي نه 150 باندې ورته تلو سخوندر 470 باندې ورته جوړه او 470 نه په 450 بوته دوه خې جوړه تلم ضلع ملتان دی ضلع ملتان قدرمنو کتونکو رفاقت الله رضوال یم او په ټول پاکستان کې او دا شام په نړۍ کې چې کم دی دغه څاروي د قربانو د پاروتي دي چې کوم قرباني کوونکي کس دی هغه د څاروي په طول او په وزن باندې نه پوهیږي نو دلته کې هغوی دپاره د دغه سوداګرو چې کم دی د ټول یو حساب روغ کې دی لسکم 1500 روپیا باندې چې کم دی د میخې کیلو ریټ لګولې دی ورسره په 1500 او 40 روپیا باندې چې کم دی هغه د غوا یا د غوی ریټ چې کم دی هغه کیلو لګولې دی نو چې څاروي هر څومره کیلو حساب سره خیږي نو ګاک ورته هغه مره پیمنټ کوي او د هغې وروسته چې کم دی هغه کور ته بیا بوځي دلته کې را سره یو ملګری ولاړ دی هغې سره به خبرې کوو پروس کال ویست په کې پیکې کې لومبې کار ما د ټول چالو کړ زیاتره خلک په کنفیوز وي چې را مال ګران اخلو ګردان اخلو نو د عرفې پروس بیا داسې څاروي واخلي چې په هغې اکثر قرباني د سره کېږي نه ریټ څه لګولې دغه لږ واضح پروس کال ما لګولو 470 روپۍ سخت کال ما د جوړې سخوندر ما 470 روپۍ لګولې اوس مې د جوړې 470 لګولې دي سخوندر مې 550 لګولې دي خو دا دوه غاښې جوړې د کباړ میخې نه یا د پوغ وی دا نه لکه پټه دوه په غاښ څاروي خو دې کې یو دا کار دی چې یاره زیاتتر خلک کچه څاروي خرڅوي نو زما د ډي پي او صاحب نه او د حکومت نه دا اپیل دی چې کم کس کچا مال خرڅوي که نه چې مکمل دا کچا دا مې پته لګي چې دا کچې غاښې نه کړي نو په دې باندې زیاتتر خلک وی قرباني کیږي خو لکه په دې باندې قرباني د سره کیږي نه تاسو لکه طریقې کار سي چې ګاک راشي نو هغه د څاروي څنګه تللی په سویه ورکوي او څونه 550 باندې ورته تلو سخوندر 470 باندې ورته جوړه او 470 نه په 450 بوته دوه خې جوړه تلم او دا راته ووایه چې لکه هسې څاروي عموما څومره کیلو خیږي دا وړوکي یاد که 400 کیلو خیږي 350 250 دغه شان خیږي 250 نه چې وزن کمی په قرباني نه کیږي یو چې په غاښ دوه نی نو په هغه قرباني نه کیږي او دلته کې ګاک ته څنګه ریټ سره پروزي د منډۍ په حساب ودی سره نو بس د منډۍ په حساب ریټ ورته داسې پروزي چې یاره دلته په وزن ورکړي کیږي نو دې کې وال راوال نی په منډۍ کې خو کته وو کته والي په دا غړي څه پته نه لګي کته ته لزر اروان واښته او لزر د ګران واغشته د دې متعلق تاسو فتوا راغشته چې یاره لکه دا شریط او سنگ مرګري کار داسې چې موږ د عالمانو نه تپوس کړی دي لکه دې کې روال نه بچي یو په غاښ دوه ته ملاویږي بل دا زما ډیره ده دا منډۍ نه ده که دلته یو سړي باندې زه غلط څاروي خرڅ کړم واپس راوستي شي کچۍ بیماري دویم خبره دا ده چې عالمان وایي چې یاره دا کار ټیک دی دا کار ټیک دا دی چې دې کې روالو نه نوي ګاک بچ دی لکه کال پس ته یو څاروی اخلي څه نه پوهېږي چې دا زه ګران اخلم مردان اخلم نو دې کې دا غوالو نه دا کسان بچو دي او سهار وختي چې کوم دی څاروي مړوی بس بیا هغې نه پس هغه هم بیا ډېر وزن یاره خبره یې منم خو د دوی خوراک د موږ خو د لږې نه شو وچلی چې یو کسټمر له موږ څاروي ورکوو هغه ته یې موږ وږي کړو نه هغه د دوی خپل خوړل سکل دي دې نه چې لکه ګوره پیټ یې وباسي سرمن تې وباسي سر وباسي نو چې غوښه بیا اندازتن 100 کیلو کې پاتې کېږي دې کې داسې کار دی چې یاره موږ اته منه سخي وتلو که نه نو خدای مې نه غته کې خو څلور نیم منه غوښه پاتې کېږي نهایت یې 15 منه کیلو څه ریټ څه بیا غورځېږي یاره دغه موږ دغه نه دی کړی ځکه چې موږ خپل حلال کړي او غوښې مو بیا کړي نه دي نو دغې موږ ته څه علم نشته ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو موږ به دغلته چې کوم ګاک راغلی دی هغه هم پکې دلچسپي اخلي هغې سره هم خبرې کوو موږ سره اوسئ کتونکو دلته کې ګاک هم راغلی دی پوښتنه به ترې کوو چې یاره لکه نورو منډو کې چې په کولو ریټ باندې کم څاروي خرڅېږي یا دلته کې په تول خرڅېږي نو د هغې موازنه به دې خامخا کړي راغلی به جاج به یې اخیستي نو تپوس ترې کوو چې یاره څه پوزیشن دی په منډو کې او دلته کې تاسو چې کوم ځای راغلی خېش کو نه په څه مقصد راغلی وی دلته کې راغلي موږ یې معلومات وکړو چې دې او د نورو دغه څه دغه دی که نه نو بس اندازه مو واخېسته بس هغه د چکر بکر به کې ووالو نو څاروي هم خوښ شو که نه څاروي هم لا نه یې خوښ شو لا نه هم دی خوښ شوي نو څه محسوسوې چې یاره لکه دې ریټ او د په منډۍ ریټ چې کوم دی څه فرق پکې وي څه اندازه شته ته اندازه دا چې به دا د وزن کار دی بس چې چا څاروي خوښ شي په وزن وتلي او بس بوځي د یو عام سړي دپاره څومره سهولت دی دا سهولت پکې شته دی لکه څنګه نو بس ښکاره ننپړ سړی راشي او څیز خوښ کړي که نه او په وزن یوسي بس ښکاره خبره دغه ده نو هسې اندازه څه وه چې لکه د څاروو ریټ څه چلیږي دلته کې څه وس مطابق دي که نه نو بس دلته خو وس دا دی چې دغه د وزن خبره ده بس په وزن مطابق والي او دغه دا کوم ریټ چې دی دا څنګه دی یا ریټ خو ښه دی
ښه دی ریټ ښه دی گزاره کوي گزاره کوي نو ها ها دا ملګري تاسو سره راغلي دي څاروي اغشتول راغلي او ساوي غټو راغلي نوم څه ګورو دی؟ افسر دي افسر علي کا کدا څه پوزیشن دی سارو څه خدي یا کوي ساروي خو ماشاءالله ښه دي ها او بس ربک راځي د خپل وخت چې پکې ګوري او وخت پکې ها ها او تاسو د مرګرو څه صلاح ده چې لکه دلته بالو کنه عادت منډه کې بس راغلي ګورو کنه انداز اخلو نو څه کم ده کې سرخ کوي نو تاسو تجربه سو شو منډو کې خو هم ګرځېدلی شي لکه یاره بدا ده خو په دې خره چې د وخت مطابق ته کنه وزن ته ساری ته ګوري واغ تر ساروي اخیدل ګرانو کتونکو دغه موږ تاسو ته د چا سړي د نسبت نه درخودله چې یاره دلته کې چې کم ساروي خرڅېږي نو هغه د وزن په حساب باندې خرڅېږي دلته کې چې کم پټه ساروي دي کچه ساروي دي د هغې ریټ چې کم دي 540 روپۍ کیلو لګولی دی او دغه رنګ چې کوم د میخین ساروي دي نو د هغې ریټ چې کم دی هغه 490 روپۍ دي چې کم دی لګولی خو دی وایي چې بیا هم 60 روپۍ کیلو چې کم دی هغه به مونږ کم ریټ ورکوو دا د اوس مونږ خو دا د عام سړي دپاره یو ښه پیکیج دی ځکه یو عام سړي ته دا پته نه لګي چې د ساروي کې به څومره وزن وي څومره د هغې ازاده منډی کوي د هغې یو ریټ وي دلته کې په ریټ تول باندې اخلي د هغې بل ریټ وي دی وایي چې یاره موږ سره شرعي فتوا هم شته او موږ د ملا تپوس کړی چې دا په شرعي طور باندې هم ښه خبره ده تر دې وخته پورې خپل کوربار